استغفر الله من ذنبي ومن زلل. صحابه کرامو ژوند باندې به یو نظر واچو. رسول الله مبارک فرمای اصحابی کن نجوم بأي اقتدیتم اهتدیتم. ادما امتیانو قیامت پورې راتلونکو خلکو تاسو یوه خبره یاد وساتئ، اصحابی کن نجوم، دما صحابه کرام د تاسو دپاره مثال د ستورو دی. لکه په اسمان کې چې ستوري ځلیږي نو په دې ستورو ځلیدا باندې په توره شپه کې رڼا جوړه شي او دا مځکه ښکارېږي، موږ ته سفر اسانه شي. رسول الله مبارک وویل دا د تاسې دپاره ستوري دي، که یو صحابي لمنه ونیسئ سیخ په جنت ته ځئ. دا زه نه یم، دا رسول الله مبارک د چا به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوښي دیغه غیرت بے خوکی اغا دراسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدی روان سیدی دیو واقع را واخلی اللہ تعالی بدئی کامیاب کی. رسول اللہ مبارک یائی اصحابی کن نجوم، دما صحابه د ستورو غوندې دي. د چا به د حضرت ابوبکر صدیق یوه کیسه زده یي، رات چې د هغه کیسه دې راواخلي په هغه باندې د دی عمل وکړي دی به کامیابه شي. د چا به حضرت عثمان ذوالنورین خوښي، دریم خلیفه به یې خوښي، هغه سړی ته راسي د هغه د یوه واقع راواخلي د سخاوت په ځان کې د هغه کارونه پیدا کړي بیا به هم دی کامیابه شي. د چا به حضرت علی شیر خدا پسندی ډیر زیات بے خوښي دیغه کسی به اروي او ورته معلومې به وي. النبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ای د حضرت علی په قدم دې ولاړ شي بیا هم کامیابه ده. د چا به حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خوښي د نبي علیه الصلاة والسلام د خوږ لمسي دغه په نقش قدم دې ولاړ شي دی به بیا به هم دی کامیابه وي. رسول الله مبارک اعلان کی اصحابی كالنجوم بأي اقتديتم اهتديتم. عزیزان واروي اے د ما صحابو کی هر یو صحابه تابعداري سکے دیغه په نقش قدم باندې چې الله تعالی به تا ته کامیابیانې درکړي. لاره نور راته اسانه شوه. که یو صحابي نوم یاد کړی وای دا د یوه تعلیم به زموږ دپاره کېدلی چې مشکل سوی. اوس علما کرام تاسې مخ ته غیږي چې څومره غیږي هر صحابي یوه نه یوه واقع درته بیانوي، په هغه واقع باندې چې تاسې عمل وکړئ تاسې کامیابه شوئ.